د ښځې به د سره هر وخت جنگ جګړې کولې. د ملزم آئی سیډ ایکټ هم دی او تیر تقریبا 18-20 میاشتو نه د په مختلف هسپتالونو کې زیر علاج و. اوس بیا د دوی د اراده و چې زه بیا داخلولم. په دې وجه باندې ما ته غوسه راغله او زه رالم او خپل ښځه مې چې د هغې باندې فایر وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، وزیر کالونی کې د خپل ښځې قاتل پولیس گرفتار کړی دی. د دې واده 10 کاله شوي وو. د مقتولې صرف یو ورور دی، مور او پلار یې مړه دي. ډېر دردناک رپورټ دی، ضرور را سره وګورئ. سر تاسو کم چې دویم ملزم نیولې دی چې بیګې خپل ښځه قتل کړې وه، د هغه کیس حوالې سره لږ راته ډیټیل ووایئ چې دا ملزم څنګه گرفتار شوی دی، خپل تفتیش کې ویلې څه دي. ملزم چې څنګه وقوع وشوه نو زه خپله موقع ته لاړم او هغه ټایم کې بیا زموږ چې کوم چوکۍ انچارج دی هغه ته ما انسټرکشنز ورکړه چې جلد سے جلد دا ملزم گرفتار کا. چونکې دا ملزم آئی سیډ ایکټ هم دی او تیر تقریبا 18-20 میاشتو نه د په مختلف هسپتالونو کې زیر علاج و. نو بقول ملزم چې زه 3 ځله 4 ځله دي داخل کړم په هسپتال کې او اوس بیا د دوی د اراده و چې زه بیا داخلولم. په دې وجه باندې ما ته غوسه راغله او زه رالم او خپل ښځه مې چې د هغې باندې فایر وکړو او د هغې سره د هغې په کردار باندې هم شک کوي. هغه وایي چې د هغې کردار هم ټیک نه دی، نو په دې وجه باندې قتل شوي وو. دې څه کار روزګار څه پته لګېدلی دی ملزم؟ کار روزګار خو فی الحال چونکې دې هسپتالونو کې وو زیر علاج و نو ریسنټلی دې وخت کې دې څه کار ورنه کوم. 10 کالونه دي واده شوي، د دې بچي وو؟ بالکل د دې 4 بچي دي او 4 لوریانې دي. د ښځې طرف نه څوک راغلی دي سر اوس؟ د ښځې طرفه سټارټ کې خو څوک نه و، بیا چې کله رپورټ ټایم راغی نو بیا یو تره زوی دی د هغې طرفه موږ ایف آی آر کړی. نو کتونکو وزیر کالونی کې خپله ښځه قتل کوونکی ملزم عدنان چې اصل کې د چارسدې رزړو اوسیدونکی و، ډېره موده یې په دوبۍ کې هم تیره کړې وه. د ډېر وخت نه د آیس نه علاوه مختلف نشې هم کولې. د ده د وینا مطابق د ده ښځې به د سره هر وخت جنگ جګړې کولې. هم د ښځې په وینا هغه د خپل ابایي کور نه هم بیل شوی و او خپلې ښځې او ماشومانو دپاره وزیر کالونی کې بیل کور اخیستی و او دا واده هم د په خپله خوښه کړی و. د آیسو او نورو نشو نه خلاصېدو دپاره ریهیب یا د منشیات بحالي مرکز کې دې نه مخکې هم 3 ځله داخل کړی شوی و. د پولیس مطابق داسې خلک چې نشوی مازغه خراب کړي وي هغوی په هر چا شک کوي او د ملزم عدنان هم شک او شبهه ښکار شوی و. د ده خیال و چې د یو سازش لاندې یو ځل بیا د منشیات بحالی مرکز ته لیږلی شي او داسې به کور د سړي نه اوزګار شي. د ملزم بچي اوس نیا ته وسپارلی شو او ملزم خپله جیل کې دی. د پولیس د وینا مطابق د مقتولې مور او پلار دواړه مړه دي او یو ورور دی چې هغه هم په دوبۍ کې دی. د ملزم خلاف باقاعده د ایف آی آر اندراج شوی دی او د ضابطې نوره کاروایی هم ترسره کولی شي. دا خبره دلته کول ضروری ده چې د آیس نشیان زیاتره جرایمو کې ملوث دي. بله دا چې دا دومره سخته او خرابه نشه ده چې د انسان مازغه تباه کی. او لکه چې څنګه پولیس وویل چې بیا هغه په هر چا شک او شبه ظاهروي، همداسې دغه کیس کې هم شوي دي. دا خبره هم دلته کول ضروری دي چې ښځو خلاف د تشدد یا وایلنس اگینسٹ وومن کیسز 13 او سخت کال سیوا شوي دي او ډومیسټک وایلنس سره نور هم داسې ډیر واقعات شوي دي او تر اوسه یې د مخنیوي دپاره څه کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي. شام کو فخرآباد के हदूद में एक खातून का कत्ल हुआ था जिसमें उसका जो शौहर है अदनान वो मुलजिम है, उसने कत्ल किया था और उसको हमने अलग कत्ल समेत 2 घंटों के अंदर गिरफ़्तार कर लिया है. उसमें भी इसी तरह सिचुएशन है कि उसका शौहर जो मुलजिम हमने गिरफ़्तार कर लिया है वो गरीब नाचाकी और वो कुछ मंशियात का आदी था. तो उसके मुताबिक
वो शक कर रहा था अपनी बीवी पे और दोनों के बीच में इसी बात पे रोज़ाना लड़ाई झगड़े होते थे। तो इसकी वजह से वो कत्ल हो गई और 2 घंटों के अंदर हमने उस बंदे को गिरफ़्तार कर लिया। तो बीवी के कत्ल में शौहर गिरफ्तार है, वो क्या काम है? वो तो पिछले तकरीबन 18-20 महीनों से वो आइस एडिक्ट था। तो उसके मुताबिक कि मुझे तकरीबन 3-4 मरतबा 6-6 महीनों के लिए उन्होंने अस्पताल भिजवाया था और इस बात पे वो गुस्से में था कि दोबारा वो भिजवा रहे थे उसको। तो गुस्से में आके उसने अपनी बीवी का कत्ल किया। ग्रानो मलगरो द कोरनी ज्वंद दुम्र अफसोसनाक अंजाम यकीनन चे दर्द दले दे पुलिस तर डेर हादा पोर खपल कार को उस असल इम्तिहान जमूंद अदालती निज़ाम दे मखे अल्लाह खैर की आमीन।